دعوت تبلیغ کار مولانا الیاس صاحب شروع کړ. الله ول وجود ورکړ. مدینه منوره ته لاړ. مدینه منوره کې دا خیال چې زه دلته پاتې کېږم نو خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده یا کشف په ذریعه سره اشاره ورته وشوه ته لاړ شه هندوستان ته. هندوستان کې متانه الله کار اخلي. دې چې رابطار شوې که دنده وي چې زه خو داسې مقرر هم نه یم او علمي کمزوري مې هم ده، چالاکي مې هم نشته، څه کار به زه چې کوم دی کومه. بیا په دې تشویش کې نو دا مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه مشر ورور مولانا سید احمد مدني رحمت الله علیه سره ملاو شو. نو ورته ته ډېر خفه تشویش کې دا ولې ناغوی زما خوښه داره چې زه د رسول الله سلم په خوا کې روضې سره یم او مدینه منوره کې اوسېږم. دا به ډېره ښه خو ما ته د رسول الله سلم طرفه اشاره چې ته هندوستان ته لاړ شه هلته به تا نه کار اخلي. نو ما سره دا تشویش چې زه خو نه مقرر یم او نه راسې چالاکي راته شته او نه څه دا کار به زه څنګه کوم. نو مولانا سید احمد مدني رحمت الله علیه تپوس وکړ وی تا ته څنګه اشاره ده؟ ما ته اشاره داره چې ته لاړ شه الله به ستا نه کار اخلي. نو هغې به دې کې اوس تشویش خبر نشته چې الله به ستا نه کار اخلي، چې په چا نه الله کار اخلي نو څوک یې خو منع کولی نه شي. که عالمي نه الله دې کار اخلي، که غیر عالمي الله دې کار اخلي، که چالاکي وي نو هم دې الله کار اخلي او که چالاکي نه وي نو هم دې الله کار اخلي، که علم وي نو هم دې الله کار اخلي او که علم نه وي خو چې الله دې کار اخلي الله به دې کار واخلي. راغی هندوستان ته بیا د دعوت تبلیغ دا یې چې کوم دی بنیاد یې کېښوده او میواتیانو ته لاړ او هغې سره چې کوم دی د کلمې او د موضوعونو ردې را چې کوم دی دغه شروع کړو. شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه او تقریر کې بیا لیکلي چې دغې ورځو کې هندوانو شدید تحریک چلو. شدید تحریک کې هغې 2 لکه مسلمانان هندوان کړي وو. مولانا الیاس رحمت الله علیه چې دا شروع کړو نو هغه 2 لکه هندوان چې کوم مسلمانان هندوان شو او دوباره بیا الله مسلمانان کړل. دا برکت و د هغې. کله چې هغه مرض وفات کې ورو لاړ مفتي شفیع رحمه الله مفتي رفیع عثماني رحمه الله دا ذکر کړي دي. مفتي شفیع رحمه الله د هغه تپوس له لاړو موږ وسو چې لاړو نو مولانا الیاس رحمت الله علیه بوڼ په کټ باندې پروت و. دا مفتی شفیع رحمه الله د غوږ کې څه خبر هغه ته په غوږ کې خبره وکړه نو ویې ژړل. بیا د مفتی شفیع رحمه الله په غوږ کې بله خبره وکړه نو ویې خندل. نو موږ ورته وایي چې دا مولانا الیاس رحمت الله علیه تا ته څه ووایي چې هغه وژړل او بیا چې تا ورته څه ووایي نو هغه وخندل دا څه وو. نو مولانا الیاس رحمت الله علیه ما ته غوږ کې دا خبره وکړه چې د دعوت تبلیغ دا کار ما شروع کړی اخلاص سره خو دومره الله وجود ورکړه او دومره لوی فایدې ته خورې شوې چې هسې نه چې دا استدراج دی او زما مؤاخذه پرې وروسته الله ونه کړي استدراج دی. نو ما ورته په غوږ کې دا خبره وکړه که استدراج وي نو تا سره به د استدراج فکر نه وي. تا سره چې دا غم دی او دا فکر دی نو پته لګي چې دا استدراج نه دی بلکې دا د الله په نسبت باندې د قبولیت راغلی دی، دا استدراج لري. نو یا بیا وخندل او خوشحاله شو. زموږ والد صاحب حضرت مطیب صاحب رحمت الله علیه کره مرض وفات کې و نو یو ځل ډېر فکرمند و نو ما ته وایي چې موږ خو دا علوم اخلاص سره شروع کړی و موږ چې دې نه فایده ورسېږي او الله والا ډېر وجود ورکړ او دا علوم شریک لړ دی.